نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ملګری تپوس کړی دی چې فوینه باندې او دس ماتیږي او کنه، او بیا یو حدیث پاک د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت چې سنن ابي داود نقل کړی دی، هغه امر علی غلې دی چې آیا دغه حدیث پاک څه مقصد دی او فقهای احناف دغه حدیث پاک مبارک څه فرمایي. د ټولو نه وړاندې په دې مسله کې د ائمو اختلاف ذکر کو چې آیا په وینه باندې او دس ماتیږي او کنه، او په دې کې غو مذاهب او د ائمه علیهم الرحمه والرضوان څه شی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه فرمای چې وینا چې بيدون کې ده نو دا کده سبیلینو نه یو کده غیر سبیلینو نه په دې سره او دس ماتیږي. او امام شافعی رحمه الله امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمای چې د سبیلینو نه علاوه چې کوم وینا د بدن نه خارج شي او وبېږي په دې سره او دس ماتیږي. دا پکې د ائمه اربعه رحمه الله تفصیل له د مذاهب او دا ذکر کړی دی معارف السنن جلد نمبر 1 او صفحه نمبر 306 باندې چې دا شرح د ترمذی دا امام ترمذی رحمت الله علیه عبارت راخلی په دغه باب باندې چې امام ترمذی رحمت الله علیه باب ذکر دی باب الوضوء من القيء والرعاف. په دغه باب کې یو حدیث راخلی امام ترمذی رحمت الله علیه فرمایي چې وقد راى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، چې غنلې ده او دس کول د قيء او د رعاف نه، یعنی اولټي کول او دغه رنګه کوزه ماته د لوستوي خارج د لوستا او دس غنلې ده اهل علم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او تابعین دي بیت شرعاب چا تراشي او قيء چا تراشي د دې او دس ماتګړي. او دغه قول چې د سفیان ثوری او د ابن مبارک او د احمد او د اسحاق دی او دغه د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دی. چلان دی بیا په شرح کې معارف السنن ولا فرمایي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی چې په وینه متو سره د پوزینا یا فقيه کول سره او د سماتیږي. امام ترمذی فرمایي چې وقال بعض اهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء هو قول مالك والشافعي. او داس نشته د فقيه کولو باندې یا فرعاف راتلو باندې چې بوز وینه او داس په دې سره نشته دا مسلک د امام شافعي او د امام مالک رحمۃ اللہ تعالی. دا مختصر تور باندې بیان د مذاهب شو چې څلور مذهبونو کې دوه مذهبونه چې د امام رحمۃ اللہ علیه او د امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیه دی وایي چې وینا بيدون کې په دې سره داس ماتيږي. امام شافعي رحمۃ اللہ علیه او امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیه فرمایي چې په دې ډول سره او قې کول سره یا په وینو وتر سره او د سنواتیږي. د هر چا د فرق خپل استدلالات دي او د نن زمانه بعض مليان چې مسلمان په غیر مقلدین وهابیان سره داغه دغه مسلک چې په وینو وتر سره او د سنواتیږي. د دې خلکو د فار استدلال د دوه حدیثونو کوي چې یو د جابر بن عبد الله رضی الله عنه حدیث دی سنن ابي داود نقل کړی دی، امام بهقي ذکر کړی، نور کتابونه ذکر کړی. دویم استدلال دی بل حدیث نه کوي چې هغه روایت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې دغه روایت کړی دی امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ مسند قرطبي کې. نو دغه دوه روایتو ندی استدلال کوي، نو دغه استدلال نه وته ان شاء الله الله توفیق سره جوابونه ورکو او د بعض چن آثار او تابعیننا او د صحابه کرامو نه استدلال کوي په مسله باندې چې په وینه سره او د سنواتیږي. نو دینه وته جوابونه ذکر کو ان شاء الله الرحمن. بیا د احناف او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه لپاره هم چې د استدلال کې د صحیح حدیثونه هغه ذکر شي او د آثار او تابعین او تابعیننا استدلال کې هغه هم سره ذکر شي. دا به زموږ د ټول درس نه چوله خلاصه وي طرفای اوریدل ضروری دي چې مسله واضح شي آیا او دس په وینو تو سماتيږي کنه ماتيږي او مسلک به کم راجح دی او کوم ته ترجیح ملاو. د دوی استدلال کوي دغه حدیث پاک نه جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې یو صحابي مبارک په غزا کې په مانځ باندې ولاړ او یو کس راغی د کافرانو نه او طبعا چې کوم دې درې گزارونه وکړل دغه شي
او دنه ډیر زیات وینه چې کومه د روانه شوله یو بل ملګری وسره د شپې پیسې کې دا ملګری مازه ته ولاړو هغه چې کله فرایق شو ویل د ډیر زیات نه تی بدل نو دی ویل زه دې راوي خکړې وې ډیر کار وشوي هغه ته فرمایي چې زه مونږ می کولو په دې مانځ کې ما د صورت لوستلو چې ما خو خنه غړل چې زه د صورت فریدما او مونږ مات کړم نو دغه غزینا دی روایت داسې استدلال دی روایت کوي چې ګوري دومره وینه هغه باندې بدل چې یو ملګری په خوب کې چې کله راويخ شو په تور شپه کې ولید دغه تور شپه کې ولید چې دومره وینه هغه روانه ده نو کچرته په وینه وته سره د سماته دلې صحابي د موږ ولې کا سره د چې په یو گزار ولګېدو وینه د خامخا بدلې ده دویم گزار ولګېدو وینه ته وبېدل دریم گزار ولګېدو وینه ته وبېدل چې د وینه روانه ده او د سمات شوی دی او د جماعت شو نو ولې نه وځي چې د من نه دی وتلې بلا دلیل دی خبره دی چې په وینه ماته دل سره وینه وتل سره او د سماتيږي دا استدلال د دې حدیث پاک نه په دغه طریقه سره کوي خو د دې حدیث پاک نه یو څو چې کوم د اجوبه دي د دې استدلال لکه استدلال چې د حدیث نکړه د دې نه یو څو اجوبه دي معارف السنن په جلد 1 او په صفحه 308 باندې تقریبا د دینه هغه څلور جوابونه ذکر کړي اول جواب دا کوي چې فإنه فعل صحابي لا ندري هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ام لا وهل قرره ام لا ودا خو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته د فعل صحابي رسیدل او کنه رسیدل دا خو صحابي مبارک فعل یو واقعي جزئیه ده د دې علم او د دې خبر نبی صلی الله علیه وسلم ته رسیدل کنه رسیدل نو د دې تصریح هم نشته په روایت دا رنګي ک نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته د خبر رسیدل چې صحابي مبارک د زخمی شو او بیا چې کوم د منځله مات کړه ویني ته بدلې ده نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر رسیدل نو مبارک څه فرمایي نو د دې تصریح په دې روایت کې نشته ده نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې چې علم رسیدل نو دا غي هم تصریح نشته ده علم ورته نه دی شوی نو دا غي هم تصریح نشته نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي د ورستو دا غي خبرو چې کوم دې مونږ ذکر نه راغلی دا د صحابه مبارک فعل دا د مبارک خپل چې کوم عمل او اجتهاد دا یو جواب دویم جواب دا کوي واما ثانيا فانه واقعه حال جزئيه لا عموم لها دا خو یو واقعه او واقعه یو حال جزئيه ده لا عموم لها دې فرص عموم نشته دا یو واقعه جزئیه ده او عموم الاوقات کې د سینې دي شي په عام اوقاتو کې د سینې دي شي چې صحابه کرام دغه رنګ هغه ته زخم رسیدلې وي وینې بدلې وي او هغه او د سنت چې کومه په دې سره مات نه بللې او موږ کړه او دا عام او شایع په دې کې د شي وي عام ده نه دا یو جزئیه دغه سره راځي شوی ده فرمایي چې لیست ثابته کوم چې شرعي دا ثابته په شرع کې نه ده والاستدلال بامثال هذه الجزئيات امام المرفوعات لا قيمه لها عند المحققين استدلال کول د دې یو جزئي واقعینا په مخامخ د مرفوع حدیثو کې دې پر څه قیمت نشته په نسبت محققینو باندې مرفوع حدیث په دې خبره باندې چې په وینه وتلو سره او د سماتيږي او دا خو چې کومه یو جزئي واقعه ده د دې جزئي واقعي یو جزئي واقعه ده د دې بس قیمت وی او مقابله د صحیح مرفوع حدیثو کې چې پای کې دغه ذکر شوی دی چې په وینه سره تاسو هغه ماتيږي دا دویم جواب واما ثالثا دریم جواب کوي فانه واقعه غلبه حال لا وزن لها في مسائل الفقه واحكام الشرع دریم جواب دا کوي چې دا د واقعه ده چې په دې صحابه مبارک باندې غلبه د حال راغلی دی په غلبه د حال کې دی په استغراق کې دله د مانزه او د تلاوت دومره فن ورکړو چې د پزان نه دی بولل چې ګني په ما باندې څه زخم لګیدل او هغه زخم ویره کړی او دا غویل د وجه چې کم دی او د استعمال شوی دا واقعه د غلبه الحال او واقعه د غلبه الحال نه استنباط او استدلال د مسلې فقهيه او د احکام شرع او د نشي کېږي ابو غلبه حال نو صاحب د حال چې کوم دی مغلوب دی صاحب د حال باندې غیر صاحب الحال نشي ورشاس کوي دا د دریم جواب دی او د دریم جواب لپاره دی استدلال د حدیث پاک نه کوي د حدیث په اخر کې الفاظ راغلي دي چې صحابي ته کله ویل چې تاسو یې کړه دا صحابي مبارک ذکر کړه کوم څه صحابي دي چې ما دا خو نه غړلا چې کوم صورت ما شروع کړو چې دا صورت غیرت پاتې کما او تعالی خبردار کوم موږ دماغ کما
بیا په نور روایت کې راغلي تصریح شوی دی شارحین فرمایي دا د سورۃ الکهف شروع کړو د سورۃ الکهف شریف د تلاوت د دومره خوان ور کړو دومره غلبه د حال کې راغلی چې د خپل زخمونو باندې نه دی بوتل دا دریم جواب څلورم جواب دا کوي چې فإنه صريح في عدم مضيه على الصلاة كاملة ودا خبره صریح ده په دې کې چې د امونځ پورا نه دی کړی د امونځ پورا نه دی کړی خو د صورت پورا کړی دی او په دې کې په تصریح نشته دی چې د امونځ پورا کړی او صورت یې پورا کړی دی او سلام یې کړی دی او صورت پورا کړی بیا د مونږ چې کومه پورا کړی نه دی په نیم منځ باندې د سلام ګرځولې نو دا چې کوم ځای په دې کې تصریح نشته دی چې د خپل مونځ پورا کړی د حدیث کوئی تصریح نشته اول دا چې د امونځ نه پورا کړی بلکې موږ مات کړه قبل تمامها بعد ان اتم القراءه چې قرات کله پوره کړې دي صورت چې قرات څنګه پوره شي ویلې دي صورت نو د بیا موږ خپل مات کړې وجداله چې د څه فرمایل چې ما صورت شروع کړو نو ما دا خو نه کړل چې دا صورت زمات کوم خو دې مکه کړې صورت پوره کړې خو د دې تصریح کې نشته چې ما دا موږ پوره کړې او موږ ما تاول چې کوم ده هغه نه ګڼل او دا مې نه ګڼل دا کې تصریح نشته دا دی سلور جوابونه شو دا علامه بنوری ذکر کړی دی په معرفت السنن جلد 1 او صفحه 308 نواخله تر 309 پورې دا سلور جوابونه د ذکر کړی بولا دا زموږ لاس کې جوهر النقي چې دا په سنن کبرا د بهقي ول لګیدل او چې د 1 او صفحه 140 دغه حدیث سنن ابي داود راغلی او په دې حدیث پاک باندې به الله نه فرمایي چې دې حدیث په سند کې یو محمد بن اسحاق راغلی دویم پکې عقیل بن جابر انصاری راغلی دوه راویان دي یو راوی چې محمد بن اسحاق ته وتبادل الجرح او تعديل علماء کلام لري دا مختلف فيه راوی دي څوک چې کم دی د توثیق کوي او څوک چې کم دی د جرح کوي نو څوک په د باندې جرح لري او سخت الفاظ باندې چې بعض علماء امام مالک رحمت الله علیه دا قول راغلی چې امام مالک سبحانه دجال دا دجال من دجال الله دا یو دجال انسان او بعض علماء د توثیق بیانوي نو لہذا دا راوی مختلف فيه دی محمد بن اسحاق او دا روایت محمد بن اسحاق کړي او کله چې دا محمد بن اسحاق په روایت د قرات خلف الامام کې راشي بیا په دغه غیر مقلدین وابیان خپل جرح کوي وایي محمد بن اسحاق ته دا کذاب روزن دی او کله چې دا محمد بن اسحاق د بلدین په روایت کې راشي ویمني بیا محمد بن اسحاق چې کوم دا کذاب وضع نه دی دا رښتینی دی آیا چې کوم دی په سند د دې ذکر راغی چې په داس باندې په وینه مدس ماتي کې کړه چې په ماتي کې نه په دې سند کې چې کله محمد بن اسحاق راغی بیا توثیق کوي نو عجب حال له عجب انصاف دې درا دین او روایت او احادیث د ځان تابع کړی دي هغه خپل رائے تابع کړی دي چې څنګه یې رائے بس اقشان دي او حق دا چې محمد بن اسحاق دا مختلف فيه راوي او مختلف فيه راوي په دغه جرح هم شته او توثیق هم شته او موږ سره چې کوم مرفوع روایت دي نو هغه چې کوم راویان دي هغه د جرح او تعدیل نه هغه د جرح لفات او توثیق چې کوم علماء ذکر کړی دي نو دا غرنګي دا علامه ماردینی رحمت الله علیه د ابن اسحاق مبارک فرمایي چې قلت ابن اسحاق چې معروف الحال دا خو معروف الحال چې د حال په جرح او تعدیل کې واضح دی او د دفع حق لا تهذیب التهذیب کې ابن حجر رحمت الله علیه هم جرح او تعدیل دوه ذکر کړی دي او دا قرار کړی دا ګرځولې دا چې سړی مختلف فيه راوي دي دا محمد بن اسحاق دا خو د بچ سند کې یو راوي شو داغه خو دا حل شو دویم راوي د فرمایي چې وفي ضعفاء الذهبي ان عقيلا هذا لا يعرفون دا فرمایي امام ماردینی رحمت الله علیه چې علامه ذهبي وضعفاء کی ذکر کړی دا کتاب د علامه ذهبي پای کی ذکر کړی چې عقيل راوي دا نه پیژندل کېږي لا يعرفون دا نه پیژندل کېږي د په سند کې دوه راویان شو په دوه راویانو باندې کلام دی یو پکې محمد بن اسحاق دی دویم پکې عقیل بن جابر دی په دې دوه راویانو باندې کلام دی لہذا د حدیث د سند د لحاظ نه هم ضعیف دی استدلال د خلق صحیح نه دی او د متن د لحاظ نه هم څلور اجوبه ذکر شو چې په دې حدیث پاک کې دغه متنن او سندن کلام شته دی نو د دې حدیث پاک نه چې سندي تور باندې دا ضعیف دی ګور ونه باندې کلام دی او معنوي تور هم پدې کې دغه بعض خبره علل خفیه شته چې هغه علامه معارف السنن ولا ذکر کړی دي هغه تاسو په تفصیل سره ذکر شول
دا د دیو هغه حدیث پاک چې د دیو مدار د په خبره باندې چې په وینو وتلو باندې تاسو نه ماتيږي دغه مسلې لپاره مدار د حدیث ابو داود ذکر کوي او دا سنن کبرا والا ذکر کوي په دغه حدیث پاک باندې سندن هغه دوه جهشته دي د دې دوه راویان چې کوم دي دا رضو عبد خالد ندي دا روایت څه استدلال خو دی وایي دا ضعیف روایت صحیح نه دی او په احکامو کې دا د احکامو سره تعلق ساتي بیا خو د سره استدلال صحیح دی بیا په استدلال کې څنګه ذکر کوي اگر انګه سلور از بیا چې هغه مخکې ذکر شوی دویم روایت چې دیو ذکر کوي په استدلال کې په دې مسله باندې چې یاره او وینه وتلو سره او داس نه ماتيږي دا د سنن دارقطنی حدیث د ذکر کوي د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته د فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم حجامه وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم د حجامه کول ورستو هغه زید حجامه کوی ځلو په کوم ځای باندې چې حجامه لګولې ده او د څه تنونه کوي د استدلال په دې خبره کوي چې ګوره حجامه سره خو وینه وځي نبی صلی الله علیه وسلم د بدن نوې وېستله او نبی صلی الله علیه وسلم صرف د بدن نو کوم ځای چې وتلې هغه وینځله او د څه ونه کو نو دا دلیل د خبرې ده چې په وینه وتلو سره او د نه ماتيږي نو د دې روایت دی نه جواب نو ذکر کو چې دا نمالاس کې نصب الرایا جلد نمبر 1 او صفحه 89 جلد 1 او صفحه نمبر 89 دې کې دغه حدیث پاک راوړي دانس بن مالک زموږ چې احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلى ولم يتوضا ولم يزد على غسل محاجمه نبی اسلام حجامه وکړه او داسې بیا ولکه اوس هغه ځینې وینځل کوم چې باندې حجامه شریف لګي نو دغه حدیث پاک ته جواب کوي انتها قال دارقطني عن صالح بن مقاتل ليس بصحيح دارقطني چې ذکر کړی دا حدیث په خپل سنن کې بیا په جرح هم کړی دا چې دارقطني فرمایي چې صالح بن مقاتل د دې په سند کې راغلی دی هغه ليس بصحيح دا قوی نه دی او ابوه غیر معروف او د دې صالح بن مقاتل د افلار چې دی دا هم غیر معروف دی نو یو دا راوي شو په دې باندې کلام دی دویم بلکې سليمان بن داوود دی فرمایي مجهول دا چې کوم دی هم مجهول دی او بیا مخکې فرمایي ورواه البيهقي دا حدیث پاک امام بيهقي مسلم کبرا کې نقل کړی دی ان طریق دارقطني د طریقې دارقطني دا وقال في اسناده ضعف چې په اسناد د دې حدیث پاک هم ضعف دی نو دا غویم حدیث پاک شو چې استدلال کوي دیو په مسله د دې کې چې عرف ویل وتلو سره او داس نه ماتيږي دوه روایت شو دوه روایت باندې چې کوم په کلام سند کې پوښتل او په معنا کې هم چې کوم په باندې کلام شته لہذا ثابت شو دا خبره چې دوسره په استدلال کې صحیح حدیث مرفوع حدیث صریح حدیث په دې مسله باندې نشته دی چې صراحتاً په کې دا مسله ذکر وي مرفوعاً په کې دا مسله ذکر وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صراحتاً دا فرمایلی وي یا مبارک سلام صراحتاً د فعل دا ثابت وي چې مبارک صلی الله علیه وسلم هغه وینه وتلی و او هغه باندې کوم د بس نه مات کړی او دا مسله ثابت دی دا مرفوع حدیث وی صریح حدیث او صحیح حدیث جرح ور باندې هم نه مرفوع حدیث وی او صراحتا په کې دا مسله ذکر وی نو د حدیث پاک او د دلیل سره نشته دا د دې دوه حدیث شو چې دا دوه حدیث دې ذکر کړي چې په دې باندې مثال په تور باندې هغه استدلال کوي او د سوینو تو سره نه باندې بل حدیث پاک هم دیو ذکر کوي په استدلال کې چې دا دیو دریم نمبر استدلال دی هغه دریم استدلال کې دا حدیث ثوبان رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی صلی الله علیه وسلم اولټي وکړلې فدعا بوضوء نبی صلی الله علیه وسلم وره وکړي فتوضا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او دسو راوي فرمایي چې ما تو یا رسول الله فریضه الوضوء من الطيب او داس کوم څه فرض دی د وضو کول نه نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي کا داس څه وضو کول فرض وې په قران کریم کې راغلي قران کې خو راغلي چې وضو کول سره او داس لازم دي چې اولټي وکړي د دې د دې استدلال کې چې قران نبی صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایلی دي صحابي ته دا او داس نبی صلی الله علیه وسلم اصل استحبابي تور باندې کړی دی او دا چې کوم له وجوبي تور باندې نه دی نو فقای کول سره یا په وینه وتلو سره دی و چې د اسلامات دی استدلال دی حساب نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم دا نصب الرايات نمبر 1 او صفحه نمبر 90 کې فرمایي چې قال دارقطني امام دارقطني فرمایي لم يروه عن الاوزاعي غير عتبه بن سكن دا روایت د امام اوزاعی نه د عتبه بن سکن بل چا نه روایت کړی دا امام اوزاعی روایت دی لکه سند کې چې کوم دی د امام اوزاعی دی مدار دی او د امام اوزاعی نه د عتبه بن سکن بل چا دا روایت نه کړی او د امام
اوزاعي چې عتبه کړه دا روایت عتبه ابن سکن صح ده القطبي فرمایي وهو متروك الحديث دغه عتبه ابن سکن دا هم متروك الحديث دا روایت هم کومه ده کمزور ده درې روایت مرفوعات دیو ذکر کوي چې دا حدیث مرفوع ده چې دې خبره باندې استدلال ترې نشي چې په وینه وتلو سره او دسو نه ماتيږي دغه درې وانه روایت په دیو سندن کمزوري دي دا ضعیف دي بعضی دیو احادیث ذکر کوي د آثار او ندی استدلال کوي په دې مسله کې چې آیا وینه وتلو باندې هغه چې کوم ده او دسو نه ماتيږي هغه آثار هم ذکر کړی دي مصنف ابن ابي شيبه په جلد 1 او صفحه 162 چې پای کې د ډیرو تابعینونه دغه آثار دي نقل کوي چې بعض تابعین په وینه وتلو باندې او دسو هغه چې کوم ده نه مات کړي دا غي د فارا چې دوی کم دغه ذکر کوي د آثار چې په دغه آثار باندې دا مسله ثابتای په وینه وتلو باندې او دسو نه ماتيږي دغه آثار د جواب د فارا چې د آثار جواب وکړه اعظم الاس کې عمدۃ القاری او صفحه نمبر 3 جلد نمبر 3 او صفحه چې کوم دی 76 دا په صفحه 76 باندې کوم ده روایت راوړي د حسن بصری رحمت الله علیه یو اثر ذکر شوی په مصنف ابن ابي شيبه کې چې حسن بصری رحمت الله علیه فرمایل چې ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم همیشه مسلمانان چې دوی منځونه کول په زخمونو کې یعنی دوی په زخمی حالات باندې او په دغه زخمی حالات کې به دوی منځونه کول د دوی استدلال د څه کوي غیر مقلدین چې ګوره دوی کله زخمی نو په حالات د زخم کې حالاتو د زخم کې هغه خبرې چې ویني بدلې چې ویني په بدلې وګوره وینه بدل دا او د سمات نه دا ناقص د نور نشو استدلال دي دغه روایت امام عینی رحمت الله علیه راوړل او بیا فرمایي چې د دې فرمایي چې قال حسن البصري امام حسن البصري فرمایي چې ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم و دې معنی دا ده چې يصلون في جراحاتهم من غیر سنال الدم دیوبا او دس دیوبا موجونه کول په زخمونو کې خدا د زخمونو چې دینه ویني نه بيدلې د دینه ویني نه بيدلې کچرته د دینه ویني او بي بیا په دې باندې او دس ماتيږي او د امام حسن بصري رحمت الله علیه د قول دا مقصد نه دی چې دیو په دې زخمونو باندې موجونه کول چې د زخمونو به ویني بيدلې ځکه چې بیا د حسن بصري رحمت الله علیه بل یو اثر نقل شوی په مصنف ابن ابي شيبه کې چې مصنف ابن ابي شيبه فرمای چې روایت راغلی عن هشام عن يونس عن الحسن البصري انه كان لا يرى الوضوء من الدم الا ما كان سائلا حسن البصري رحمت الله علیه ویلو د وجود نبی له وزن دا داس نه ماته خو هغه وینا چې بيدون کې وی سیلان ورکی بيدون کې وینا د سره بیا داس ماته دغه قول چې د حسن البصري رحمت الله علیه راواخلی او دې قول ته متوجه کې چې ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم دا مسله راوړه چې دا د زخمونو چې د زخمونو وینه نه بيدله کچرته د زخمونو وینه بيدله حسن البصري رحمت الله علیه فرمایي چې په مسله وینه په دې سره اوس بیا ماتيږي چې کم زخم مسکیږي وینه بيدل کیږي دا دغه خبره جواب شو چې دی وایي چې حسن البصري رحمت الله فرمایي چې خلکو په زخمونو سره موږ کوي دا جواب شو چې دا زخمونو وینه نه بيدله امام عینی فرمایي چې دا صحیح سند سره ثابت ده وروي عن الحسن بإسناد صحيح وهو مذهب الحنفية وحجة لهم على الخصم دا وایي په صحیح سند د امام حسن بصري ثابت ده چې وینا بدون کې دا او د سماعتي او دغه مذهب وایي د حنفیو دی او دا حجت د احناف لپاره او خصم لپاره به کې چې کوم دی دلیل نشته او بیا موږ ذکر کړی چې د دې کوم طرف ته ذهاب کوي نو دا د عناد دی تعصب دی او دا چې کوم دی تعب د مصنفینو او د منصفینو او تعب د معاندینو د منصفینو نه دی او د معاندینو دی چې دا حدیث او د اثر غلط مقصد نه دا یو اثر شو چې د حسن بصري رحمت الله ذکر کوي چې هغه د فرمایلی دا غي جواب شو دوی اثر ذکر کوي چې مصنف ابن بشوار اورل د طاووس رحمه الله نه ابو محمد بن علي رحمه الله عليه او دغه د عطاء ابن رباح نه او دغه د اهل حجاز نه چې دیوبا په وینه وتلو سره او دسو نه ماتو دغه اثر ذکر کړي علامه عيني رحمه الله دغه جواب کوي الاول انه لا يدل على ان طاووسا كان يصلي والدم صائم ودا په دې خبره دلالت نه کوي چې امام طاووس رحمه الله فرمایي چې مونږ د وشي په داسې حالات کې چې وینه بيدل
دا په دې خبره دلالت نه کوي او که چېرته په دې دلالت وکړي وثاني وان سلمنا ذلك که چېرته دا سره وګورو چې امام طاووس دا مقصد دی سړی د موږ کې د نتیجې وایي بیا موږ وایو چې فالمنقول عن ابي حنيفه انه كان يقول التابعون رجال ونحن رجال بیا هم دې وایي چې طاووس هم تابعي دی رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله علیه تابعي دی امام ابو حنیفه رحمه الله علیه فرمایل چې دغه هم سړی دی او موږ هم سړی یو یزاحمنا ونزاحمهم یو زموږ سره مزاحمت کوي موږ سره مزاحمت کوي والمعنى ان احد منهم اذا ادى اجتهاده الى شيء لا يلزمنا الاخذ به دې معنی دا ده چې دغه امام طاووس رحمه الله علیه هم تابعي دی د چې اجتهاد وکړو د اجتهاد مثال په تور دې تور ورسېدو چې په وینه باندې داس نه واچي امام ابن رحمه الله علیه هم تابعي دی هغه اجتهاد وکړو اجتهاد دې تور ورسېدو چې په وینه داس ماتي نو د امام طاووس رحمه الله علیه اجتهاد په امام ابن رحمه الله علیه باندې دلیل نه دی دا هغه باندې دلیل نشي دی دا ډول مو بل نجتهد كما اجتهد هو الامام سے فرمائے چې موږ به اجتهاد کوو لکه څنګه چې دین تابعین اجتهاد کړي فما ادى اجتهادنا اليه عملنا به وتركنا الاجتهاد كم چې موږ اجتهاد ورسره به موږ عمل او کم چې موږ اجتهاد نه سره غوښتل پرې خو نو دا خو دې خبره جواب شو چې طاووس باندې کې آسان د خبرې مقصد دا نه دی چې څوک دې مانځه ولاړ دا نه دی ویږي او دې سره موږ کوي موږ نه مالي او کدا مقصد چې بل فرض دیم تابع دی امام سره دې اجتهاد کو چې په وینو تو باندې داس نه امام سره اجتهاد کو چې په وینو او تو باندې داس ماتي دا په امام سره باندې حجت نه ده لہذا دواړه چې کوم تابعین دي د یو بل قول مقابله کولای شي دویم چې ذکر کړه چې محمد بن علي دا قول ذکر کړه ده ایا دا غره چې کوم د عطا او د اهل الحجاز قول ذکر کړه چې دا ټول تابعین دي دا امام عینی په سلګ لاندې په صفحه 77 کې فرمایي صفحه 77 جلد نمبر 3 واعلم ان جميع ما ذكر في هذا الباب ليس بحجه على الحنفيه وای په شو دې خبره چې څومره روایت د آثارو ذکر کوي په دې خبره باندې چې په وینا باندې او داس نه واتي نو دا فاحناف بن حجت نه لري فانه كان من اقوال الصحابه نو فان كان من اقوال الصحابه فكل واحد له تاويل ومعنى صحيح کچرته دا د اقوال د صحابه نشي دا هر یو د لپاره تعویل دی د هر یو قول د صحابي لپاره او د هر یو د لپاره مفهوم صحیح دی وان كان من قول تابعين او کچرته دا د اقوال تابعين فليس بحجه عليهم دا بيان احناف بن حجت نه لري ما ذكرنا عن ابي حنيفه الان لکه دا موږ امام ابن رحمه الله علیه پر ذکر کړو او دا امام ابن رحمه الله ذکر کړ چې امام سے فرمای چې بس دا تابعین خلق دی رجال نه رجال دي زمو سم مزاحمت کی په تو په قول کې په اجتهاد کې موږ سم مزاحمت کوم د دې قول امام ابن باندې رحمه الله باندې حجت نه لري او اثر د عطا بن رباح هغه هم مصنف عبد الرزاق ذکر دی چې